أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند مسلمانانو، زمانکا اصل بنیادی او اساس عقیدہ او قرآن و حدیث دا زمانکا بنیادی عقیدہ دا. کله چې مونږ په معاشره کې اوسېږو او ژوند تېرو، نو دا به د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم موافق خپل ژوند تېرو، چې الله مونږ ته څه ویلي دي او د الله پیغمبر چې مونږ ته کوم څه ویلي دي د دې تابعداري به کوو، د دې خبره دا دې سره به مینه او محبت به کوو. نو اصل بنیادی عقیده زمونږ دا قرآن او حدیث دي، او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي چې زه په تاسو کې دوه څیزونه پرېښودل غواړم. کله چې تاسو دا دوه څیزونه دا خپل کړل او په دې باندې منګولې ولګولې او په دې باندې مضبوط پاتې شوئ، نو تاسو به چرته ګمراه کېږئ نه، بېلاره کېږئ به نه. هغه دوه څیزونه ما تاسو ته پرېښي دي، یو قرآن دی، یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو چې کله په معاشره کې په قرآن او په حدیث عمل کېږي، د هغې موافق خپل ژوند تېری، دا انسان چرته بېلاره کېدی نه شي او ګمراه کېدی نه شي. نو دا عقیده مضبوطول او دا عقیده خپلول پکار دی، او د دې موافق خپل ژوند او خپل زندگی دا د قرآن او د حدیث موافق تېرول پکار دی. زه به تاسو ته د دې قرآن او د حدیث موافقو چې کوم خلک د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره مینه کوي، د هغه سره محبت کوي، د هغې په باره کې تاسو یو څو خبرې کول غواړم. اولنۍ خبره دا ده چې موږ ټول اقرار کړی دی چې الله یو دی
او زمون اخرنی پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. دا د ایمان نښه ده که یو سړی وایي چې ما ایمان راوړی دی و زه صرف الله منم او د الله رسول نه منم، نو ورې دا ایمان کامل ایمان والا نشي جوړلی، دا مسلمان نه دی رسره. مسلمان به هغه کسي چې هغه په الله ایمان راوړي، ورسره په الله په رسول صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي، نو بس دا صحیح مسلمان دی، دا سچ مسلمان دی. دا د ایمان نښه ده. او الله وی واطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین. تاسو د الله اطاعت وکړئ، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ که چېرته تاسو مؤمنان یئ. الحمدلله مونږ مؤمنان یو. زمونږ دا عقیده ده چې مونږ په الله باندې ایمان راوړی دی او د الله په رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی دی. په دې باندې د الله تعالی شکر ادا کوي چې الله مونږ ته په ټولو نعمتونو کې د ټولو نه عظیم نعمت د اسلام را نقل کړی دی، مونږ ته اسلام را کړی دی. په دې باندې د الله تعالی شکر ایستل پکار دی. عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ وایي چې په ټولو نعمتونو کې د دنیا په ټولو نعمتونو کې د ټولو نه عظیم نعمت د اسلام دی، چې مونږ به د اسلام موافق د قرآن او د حدیث موافق پر ژوند تېرو. د دې نعمت د الله شکر ادا کوي. نو دا د انسان د ایمان نښه دا ده چې په الله باندې ایمان راوړي، د الله په رسول ایمان راوړي، الله ومني او د الله رسول ومني، دا به صحیح مسلمان دی. دویمه دا ده قرآن کې هغې طرف ته اشاره کړې ده چې کوم خلک الله مني او ورسره د رسول الله مني، وایي دا سړی به کامیابیږي، الله به ورله کامیابي ورکوي. قرآن وعده ده، قرآن وعده ده. قرآن څه وایي چې ومن یطع الله ورسوله، چې کوم انسان د الله خبره مني ورسره د الله د رسول خبره مني، نو فقد فاز فوزا عظیما، یقینا دا سړی په لوی کامیابۍ سره دا کامیاب شو چې هغه سره جنت ته چې الله به موږ جنت راکړي د دې په عوض کې. چې کوم انسان د الله مني او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مني، نو دا لوی کامیابي ده. درېیمه قرآن کې دې ته اشاره شوې ده چې کوم سړی د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي، نو په هغه سړي باندې په هغه خلکو باندې به الله تعالی خپل رحمتونه نازلوي. هر قسمه هغه څیزونه به الله په دې خلکو باندې، هغه برکات په دې خلکو باندې الله را نازلوي. هغه د دې یو خبرې په وجه چې څوک د الله مني او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم مني. د الله منل څه و چې په قرآن کې دا د کوم څه ویلي دي چې دا کوه، او د کوم څیزونو نه چې منع کړی دا مه کوه، دقه د الله خبره او د الله د پیغمبر خبره دقه ده چې کوم رسول الله ویلي دي، بس د هغې تابعداري، د هغې اطاعت کول. نو که یو سړی د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي، نو په ده باندې به الله تعالی رحمتونه را نازلوي، الله به پرې برکتونه را نازلوي. یو خدا شو. څلورمه په قرآن کې الله تعالی دې طرف ته اشاره کړې ده چې کوم انسان وایي چې زه الله منم او رسول الله نه منم، وردا کافر دی. دا مسلمان چرته هم نشي کېدی. دا لازم او ملزوم دی چې الله به مني، رسول الله به مسلمان دی. ځکه الله تعالی قرآن کې مونږ ته دې بار بار تذکیرې کړې دي. پنځمه دا ده که تاسو وایئ چې مونږ جنت ته داخل شو او الله مونږ له جنت راځي او الله مونږ جنت ته داخل کړي، نو یو په دې خبره باندې چې څوک د الله او د الله د رسول اطاعت کوي. من یطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.
سوچ د الله او د الله د رسول اطاعت کوي الله وایي موږ به جنت ته داخل کړو داسې جنتونه چې د هغې د لاندې به نهرونه بهیږي او همیشه به په دې جنت کې اوسېږي دا د ټولو نه لویه کامیابي ده چې کوم انسان د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د هغه خبره مني بله په قرآن کې دا اشاره شوې ده چې کوم خلک که د ځان لپاره په جنت کې د صالحینو سره د صدیقینو سره د شهداو سره د هغه سره ملګرتیا کول غواړئ نو بس د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړئ چې هغه رفاقتو او هغه ملګرتیا ستاسو په جنت کې د هغه صدیقینو د شهدا سره نصیب قرآن کې الله وایي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا چې کوم انسان د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي دغه خلک به د صالحینو سره به وي د صدیقینو سره به وي د شهداو سره به وي څومره بهترین ښایسته ثمره ښایسته صرف چې مونږ ته میلاویږي هغه دقه رفاقت او ملګرتیا په جنت کې مونږ ته میلاویږي دا د یو د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په اطاعت باندې لہذا چې د الله پیغمبر مونږ ته کوم څه ویلي دي بس د هغې تابعداري به کوو